السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو نن مې دله د مانځه په باره کې بله داسې یو مسله راوړې ده چې دا د تیرې مسلې نه خطرناکه ده او اکثر خلک په دې کې په غلط فهمۍ کې پراته دي او دا داسې خطرناکه ده چې د دې سره مونځ ماتیږي. نو په دې وجه باندې دا مسله ډیره سیریس ده. مسله دا ده جی چې یو کس د امام سره په مانځه کې په جمع کې شامل شو خو رکعت تی تلی، دو تی تلی، درې تی تلی، څلور تی تلی، هر څونه چې تلی او د امام سره په جمع کې شامل شولې، نو دغلته چې کوم دی امام باندې راغلی وي، غلطي د امام نه شوي وي، خطا تی شوي او په هغه باندې سجده سهو لازم شوي وي، نو چې کله امام د سجده سهوې دپاره سلام ګرځوي، کله چې امام د سجده سهوې دپاره سلام ګرځوي یا امام د سجده سهوې سجدې کوي، نو آیا دغه مقتدي چې د دې کوم نه رکعت تلی دی یا رکعتونه تیتلی دي، دی به د امام تابعداري په دې سجدو کې او په سلام ګرځولو کې کوي که نه به کوي؟ او بیا درته دغلته غلطي مخیمه چې په کوم سره مونځ ماتیږي، دا مقتدي غریب خبر نه دی او د مونځ په دغه ځای کې ماتیږي. نو دا مسله ډیره زیاته اهمه ده او ډیره ضروري ده او په عوامو کې تقریبا اکثریت عوام الا ماشاءالله که کمو ته دا مسله یادی، نور پکې ټول په ټوله مبتلا دي ځکه چې موږ اینو. نو دغه ځای کې چې کله امام د سجده سهوې سلام ګرځوي که نه، نو ته به د امام سره چې تا نه رکعت تلی د امام سره به ته سلام نه ګرځې، سجدې به ورسره کې خو سلام به ورسره نه ګرځې. ګوره د خطرې خبره پکې کم دغه دا ده، کو تا ته ښه پته وه چې زما نه رکعتونه تلی دي او زه به پاسمه او تا ته ښه یاد و ښه درته پته وه او جان بوج کر قصدن دې د امام سره د سجده سهوې سلام واړو، نو په دې سره ستا مونځ مات شو، په دې سره ستا مونځ مات شو. تاسو سوچو کې دا څومره خطرناکه مسله ده او دا عام فتاوو ذکر کړې ده، عام فتاوو ذکر کړې ده. هو که تا نه هیرو چې ما نه رکعت تلی دی یا دغه ټیم کې ستا په خیال کې نه و چې زه خو به پاسم او ما نه رکعتونه تلي، یا د نه هیرو سلام دی ورسه واړو، نو بیا خو مونځ نه ماتیږي. خو که تا ته ښه یاد و جان بوج کر دی د امام سره د سجده سهوې سلام واړو، سجدې به ورسره کې خو چې تا نه رکعت تلي او هغه سجده سهو کې، نو د سجده سهوې سلام به ورسره ناړې، که سلام دی جان بوج کر واړو، نو ګورې دلته ستا مونځ مات شو باقاعده. دا څومره خطرناکه مسله ده او دا اکثریت عوامو ته نه ده زده. نو که چاته په علم کې دا مسله نه وه، نو دارالعلوم دیوبند دومره پورې ذکر کوي چې که چا په علم کې نه و او سلام یې ورسره اړولی، نو وایي دا هم عذر نه دی، وایي دا هم عذر نه دی، بیا هم د مونځ ماتیږي. چې په علم کې وي خو دته پته نه وه، د ده نه په دغه ټیم کې هیرو یا د ده خیال نه و چې هلکه ما نه خو رکعت تلی او سلام یې ورسه واړو، نو بیا خو نه ماتیږي. خو که نه قصدن یې ورسره سلام واړو، نو ګوره د دې مقتدي مونځ په دغه ځای کې مات شو، ښه دا به دا مونځ بیا کوي. نو ګوره دې مسلې ته تاسو سوچه کوئ، اکثریت عوام چې کوم دي هغوی ته دا مسله معلومه نه. نو برای کرم چې څومره تاسو نه شیر کیدی شي، لازمه نه ده چې په فیسبوک کې شیر کړئ، ډېر خلک به فیسبوک نه یوز کوي، نو برای کرم د خپلو ملګرو سره په مجالسو کې دا مسله شیر کوي او دا مسله ورته ووایي چې ګورئ هلکه دې غلط فهمۍ نه ځان بچ کوي او هسې نه چې ستاسو مونځ مات شوی وي او تاسو زړه کې مطمئن یې چې موږ خو مونځ کړی دی. الحمدلله زه چې کومه مسله بیانوم پوره ذمهوارۍ سره به بیانوم. دا مې وضاحت مخکې هم کړی که د حنفي مذهب د حنفي مسلک کوم مولیان او طالبان ما نه دلیل غواړي، نو هغوی دلیل نه غواړي، کتاب ته رجوع وکړي. په کتاب کې که ورته زما مسله معلوم میلاو نه شوله او مسله بدله وه، نو زه هم طالب علم یم، زه به د خپلې خبرې نه رجوع وکړم. او که د نورو مسلکونو مولیان لکه وهابیان یا نور تنقیدونه او اعتراضونه کوي او نازیبا کمنټس کوي او وایي چې دلیل راکه او دلیل راکه، نو هغې خدمت کې دا عرض کوو چې زموږ دپاره قابل احترام یې. بیا درته وایم د خپل مسلک سره کار ساتئ. موږ چې کوم مسایل بیانو د حنفي مذهب مطابق خپلو عوام ورونو ته بیانو، پوره ذمهوارۍ سره بیانو، پوره دلیل سره او پوره اطمینان سره بیانو. د چا وبال او د چا ګناه او د چا د منځونو وبال هغه موږ په خپله غاړه باندې الحمدلله نه اخلو. موږ دا علم د دې دپاره نه دی کړی، دې دپاره هم کړی چې بل ته هم فایده ورسي او موږ ته هم ورسي، چرته هم چې الله رجزای خیر درکړي. وصلی الله علی النبی الامین.